روزګار پیدا شي دای لپاره. نو دا ما د خپلو بچو د ټوپۍ تحصیل د بچو د روزګار لپاره یو انیشیټیو اخیستې ده. نو هغه یونیورسټۍ لپاره 5 کروڑ روپۍ هغه یونیورسټي او ورسره یو ټیکنیکل کالج موږ داسې ګورو چې د هغې سرټیفیکیټ هم انټرنیشنلی ریکګنایز وي. داسې اداره موږ ګورو چې په هغې کې د پلمبر کورس، د الکټریشن کورس، په هغې کې د ډوزر، د ایکسیویټر او دا نور چې کوم شارټ کورسز دي چې هغه کېدای شي. او زموږ بچي چې هغې کې 8م پاس والو مه داخله اخیستی شي، 10م پاس هم اخیستی شي چې دا ټیکنیکل کورسز وکړي او د داسې ادارې سرټیفیکیټ چې یا په یورپ کې یا په میډل ایسټ کې هم منل شي او د هغې نه کورسز وکړي. نو ایله به زه فل سکالرشپ ورکوم، که د هغې د 3 میاشتو کورس وي، که د 6 میاشتو کورس وي، نو د هغه ټول کورس پیمنټ به وله کوو. او کای په لاور کې داسې اداره وي یا په پېښور کې وي یا په اسلام آباد کې وي چې هر اداره موږ سلیکټ کړه، نو هغې ته به فل سکالرشپ د هغې وي، د هغې د رهایش پیسې، د هغې د کانې پینې پیسې، ایون د هغې د جیب خرچه هغه به موږ فل سکالرشپ ولګو هغه بچو له چې څونه هم غریب بچي دي. ټولو ته اعلان کوم چې تاسو دغه انسټیټیوشن لپاره د اوس نه تیاری وکړئ. په دې باندې به لسل لري پرې پروسس باندې لګي. نو 5 کروڑ روپۍ به هغې له هم ورکړي. د دې نه علاوه 3 کروڑ روپۍ فنډ چې کوم دی ما د جهیز دپاره ایښی دی، ټوپۍ تحصیل د غریبو خلکو لپاره چې د کومو خلکو بچی واده را نږدې وي او غریبانان وي، نو د واده نه لسل د مخکې به هغې رجسټرډ نکاحنامه جوړوي، د هغې یو فوټوکاپي به راوړي، د شناختي کارډ فوټوسټیټ به راوړي او هغې ته به 1 लाख روپۍ چې کوم دی موږ د جهیز سپورټ چې کوم دی ورکوو. خو د هغې لا پروسس نه دی مکمل. دی حیران یم داسې بیوقوفو خلکو ته چې هغې ته دا پته هم لا نشته چې دا لا په پروسس کې دي او هغې الزام لګوي چې دغه 3 کروڑ روپۍ د جهیز دا خپلو ملګرو کې وویشلې، دا یې د پي ټي آی ملګرو له ورکړی. خو لا راغلي نه دي، لا په پروسس کې دي. او چې راشي نو داسې ویش د هغې نشته. هغه کې چا د بچی وادي، د غریبي بچی وادي، هغې به رجسټرډ نکاحنامه راوړي، شناختي کارډ فوټوکاپي او هغې ته به موږ ورکوو. دا داسې د ویش شی نه دی چې موږ دغسې ویشو. نو که دې کې څوک د پي ټي آی غریب سړی د هغه د بچی وادي، نو هغه ته به موږ ورکوو. او که هغه د بلې پارټۍ سره تعلق ساتي هغه له به موږ ورکوو. ما په دې 10 کاله سیاست کې په دې ټول تحصیل کې تپوس کولی شي په دې حلقه کې چې ما له څوک راغلی دی، ما ته چېرې دا تپوس نه یې کړی چې ستا کومې پارټۍ سره تعلق دی، چې زما نه ښېګړه کېده په ما یې کار کېده ما وله کړی دی. ما د چا نه دا تپوس نه کوي تا ووټ چا له ورکړی دی، خو چې زما څه وس کېږي دوله ښېګړه کوم. ما د چا نه انتقام نه دی اخیستی، ما د چا ټرانسفر بې وخت بې ځایه نه دی کړی چې ګنې دا د ما پارټۍ نه دلته انتقام والم. او د خپلو ملګرو ته هم بار بار وایم چې انتقام د کمزوري سړي کار دی، انتقام به چا نه نالې چې تا له خدای وس درکړه دې لپاره دي چې ته خلکو نه انتقام والې. نو دا ټول اقدامات دې لپاره موږ کړي دي. بیا ما په دې کې ویلچیر هم راوړي دي. هغه ویلچیر چې د چا بچی ډسیبل دی، مشر دی، کشر دی چې د خپو نه معذوره دی او د هغې ډسیبل سرټیفیکیټ شته، نو یو ډسیبل سرټیفیکیټ، یو د هغه شناختي کارډ یا د فارم بي فوټوکاپي دې راوړي او نغد به ولې د ویلچیر ورکوم. تیار پراته دي، اب هم ورته میلاوي. اوس دا رایلټي او دا دغه دا چې کوم فنډ دی د جهیز ده، دې کې د ټول نه غټه خوبي یو دا ما ولیده چې د کمال خبره چې دې کې نه ټینډر شته، نه ټیکهدار شته، نه د ګورنمنټ ټیکس شته. دا چې 2 کروڑ روپۍ ما ورکړي نو 2 کروڑ په 2 کروڑ باندې بچو ته میلاویږي، 100% بچو ته میلاویږي دا سکالرشپ. په دې کې یو پیسه چېرته نه ځي. دې کې نه ټینډر شته، نه پکې ټیکهدار ګټه شته، نه پکې د ګورنمنټ ټیکس شته. دا نور چې موږ ټینډر کوو په دې کې 12 که 15% د ګورنمنټ ټیکس وي. بیا چې کوم دی نو په دې کې ټیکهدار ټیکه اخلي، بیا د ټیکهدار ګټئ پکې. په دې کې کافي پیسې چې کوم دی نو هغه ځي دې همت کې. نو 50-60% چې په کومه منصوبه ولیکي بهترین منصوبه وي، او که خراب ټیکهدار در باندې پېښ شو او لالچي نه وایي چې ما ډېرې وګټلې، نو هغه 60% هم چې کوم دی په منصوبه باندې لګوي. او دا 100% چې کوم دی بچو ته میلاو شي. د دې دا غټه خوبي ده. زه چې د 10 کروڑ روپو ټینډر کوم نو په هغې کې په منصوبه باندې په مشکله 6-7 کروڑ روپۍ لګي. او دا چې زه 2 کروڑ کوم نو 2 کروڑ په 2 کروڑ بچو ته میلاوي. نو دا د ټول نه بهترین کار دی. دا زموږ د بچو خدمت دی او دا غریبو خلکو د ډایرکټ چې کوم دی نو سپورټ ورکول دي. دا به د هر کال کوم انشاءالله تعالی او 100% په میرټ به کومه. ما دا د میډم وایس چانسلر چې کومه ده
هغه ته ویلي دي چې چونکې دا پیسې ډېرې زیاتې دي دا پیرې، نو دا به تیر ځل میډم وی چې زما فرست او سیکنډ سیمسټر بچو ته ورکوم سکالرشپ تیر کال چې کومې ورکړې وې. د هغې وجه دا ده چې هغې وی غریب بچی اکثر یا په لومړي سیمسټر کې یونیورسټي پرېږدي یا په دویم سیمسټر کې یونیورسټي پرېږدي د غربت ته وجې، او چې کوم څلور پنځه سیمسټر ووایي نو هغې بیا پیسې پیدا کوي بیا پرېږدي نه چې نیم یې نه زیات ویلی. نو تیر ځل خو هغې فرست او سیکنډ سیمسټر ته ورکړې، دا ځل د لومړي سیمسټر نه تر اتم سیمسټره پورې چې کوم سبجیکټ والا دي هغه ټولو ته به ورکوي، او که چا باندې د یو میاشتې د یو سیمسټر فیس شارټ دی یا د دو سیمسټرو فیس شارټ دی غربت ته وجې هغه به هم پې کوي. ما ورته ویل چې لومړی هغه پې کړه چې په چا باندې شارټ دی. او په دې کې مزې خبره یو دا ده چې یو بچی نه دلته کې هغه افغانی ده د افغانستان ده، ما ته چې اپروچ وکړو چې دا غریبه د دې ټول خاندان تللی دی افغانستان ته، دا صرف دې ته اشاره وه چې د دې اخري سیمسټرو خپله ډګري پوره کړه، په دې باندې فیسونه شارټ نو دې له چا ډېر لوی ایفرټس کړي دي او ډونیشن یې وله وکړو نو کافي پیسې هغې له جمع کړې، اوس هم څه 50-60 روپۍ پاتې دي. ما وایس چانسلر ته او یونیورسټۍ والا ته وویل چې د دې بچی دا فیس چې هر څومره پاتې دی دا د پاکستان او د دنه د افغانستان د خو هم زموږ بچی دی، دا هم د دې قوم بچی دی، نو د دې چې څونه فیس پاتې دا په دې کې پې کوي انشاءالله